بسم الله الرحمن الرحیم. د ترجمه نګارۍ د 14 لیکچر کې نن زموږ عنوان دی د ترجمې بنیادی او ضروری خبرې. د ترجمې چې کله د یو ژبې نه بلې ژبې ته ترجمه کیږي نو هغې دپاره یو څو خبرې ضروري دي او په هغې کې لومړی خبره دا ده چې ترجمه نګار له د دواړو ژبو علم ضروري دی. دا د ټولو نه بنیادي خبره ده ځکه چې ترجمه د یوې ژبې نه په بلې ژبې کې کیږي نو پکار دا ده چې څوک ترجمه کوي نو هغه ته د یوې ژبې او د بلې ژبې د دواړو ژبو مهارت وي هغه څخه. دا مهارت ځکه ضروري دی چې ترجمه په بنیادي طور په یو متن باندې د ځان پوهه کولو او نورو ته د پوهې در رسولو نوم دی. یو ترجمه نګار چې کوم دی نو هغه په یو متن باندې اول ځان پوهه کړي او بیا د هغې نه وروستو هغه نورو ته د هغې علم ورکوي او نور په هغې باندې پوهه کوي. نو دې لپاره ضروري دا ده چې هغه دې په دواړو ژبو کې مهارت لري او د دواړو ژبو په اصولونو او د دواړو ژبو په لساني نزاکتونو او په ګرامر او په لفظیاتو په دې باندې هغه پوه وي. دلته دا دوه ژبې چې کومې دي دې کې یوې ژبې ته سورس لینګویج ویلی شي او بلې ژبې ته ټارګټ لینګویج ویلی شي. یعنې که تاسو د یوې ژبې نه بلې ژبې ته ترجمه کوئ نو هغه ژبه چې کومې ژبې نه تاسو ترجمه کوئ هغه ژبه سورس لینګویج ده او چې کومې ژبې کې تاسو ترجمه کوئ نو هغه ژبه ټارګټ لینګویج ده. مثال په طور باندې که یو سړی د انګریزۍ نه په پښتو کې ترجمه کوي نو انګریزي سورس لینګویج شوه او پښتو چې کومه ده نو هغه ټارګټ لینګویج شوه. نو پکار دا ده چې د سورس لینګویج او د ټارګټ لینګویج د دواړو دې ته موږ اردو کې داسې ویلی شو چې سورس لینګویج ته موږ ماخذ ژبه ویلی شو او ټارګټ لینګویج ته موږ هدفي ژبه ویلی شو. نو یو کامیابه ترجمه نګار یا ترجمه کوونکی هغه دی چې هغه د دواړو ژبو نه واقف وي او د دواړو ژبو د روایاتو نه دی واقف وي او د دواړو ژبو د کلچر نه او د ثقافت نه دی هم واقف وي. دې نه پسته دویم پوینټ چې راځي نو هغه دا دی چې د علم او د فن مطالعه ضروري ده. د علم او د فن مطالعه ضروري ده. د دې دا مطلب دی چې علم او فن یعنی یو ترجمه نګار چې د یوې ژبې د کتاب په بلې ژبې کې ترجمه کوي نو د هغه کتاب تعلق یو علم یا فن سره وي. هغه کتاب به یا د طب یا د میډیسن کتابي یا به د ساینس کتابي یا به د تاریخ کتابي یا به د بل څه علم کتابي. نو ترجمه نګار له دې نه مخکې تاسو لوستل چې هغه له د دواړو ژبو مهارت ضروري دی او اوس تاسو دا لولئ چې هغه له د علم او د فن مطالعه هم ضروري ده. د دواړو ژبو د مطالعې مطلب دا دی چې هغه چې کومې ژبې نه ترجمه کوي نو هغه ژبه چې کومه ده په هغې کې هغه ته مهارت حاصل وي ځکه چې هغه په ښه طریقې به په هغې ژبې باندې هله پوهېږي د هغې ژبې په تحریر باندې هله پوهېږي چې په هغې ژبې باندې هغه ته مهارت حاصل وي او په بلې ژبې په خپلې ژبې باندې خو ظاهره ده چې هغه ته به مهارت حاصل وي چې هغه چې بیان کم کوي او هغه چې ترجمه کم کوي نو هغه په خپلې ژبې کې کوي. نو د دواړو ژبو علم ضروري دی او هغې نه وروستو د علم او د فن مطالعه هم ضروري ده. یعنی هغه کتاب چې کوم دی د کوم چې هغه ترجمه کوي د هغې کتاب تعلق چې د علم یا د فن کوم شاخ سره دی د هغه علم د هغه فن مطالعه هم هغه دپاره ضروري ده. مثال په طور باندې که یو سړی د طب د یو کتاب د میډیکل د میډیسن د یو کتاب ترجمه کوي نو پکار دا دی چې هغه د طب یا د میډیسن مطالعه هم هغه کړي وي. یو د طبیعت یا د فزیکس د یو کتاب کې یو کس ترجمه کوي نو پکار دا دی چې هغه د هغه د فزیکس مطالعه هم وي. د تاریخ د یو کتاب کې څوک ترجمه کوي نو پکار دا دی چې د هغه د تاریخ مطالعه هم وي. مطلب دا دی چې کتاب چې په کوم موضوع باندې دی د هغه موضوع مطالعه هم ترجمه نګار دپاره ضروري ده. د دې مطلب دا شو چې یوازې د ژبو په بنیاد باندې تاسو که ترجمې ته کښېنئ نو تاسو ښه ترجمه نه شئ کولی ځکه چې په هغې کې داسې اصطلاحات راځي په هغې کې داسې خبرې راځي چې د هغه علم د هغه فن د هغه موضوع مطالعه هم تاسو لپاره ضروري ده. تاسو په بهتر انداز کې په ښه انداز کې ترجمه هله کولی شئ چې تاسو هغه علم بنیادی معلومات هم تاسو ته حاصل وي. دا نه ده چې یو کس له انګریزي هم راځي او پښتو هم راځي او هغه د
په انګریزي کې د سوشیولوژي د یو کتاب ترجمه ته کینی نو هغه ښه ترجمه نشي کولی چې څو پورې د هغه د سوشیولوژي د علم هغه سره نه وي. دغه حال د نورو ساینسونو دی او د نورو فنونو دی او د علومو دی چې د کم علم کم فن د کم ساينس د کتاب تاسو ترجمه کوئ د هغه علم د هغه فن او د هغه ساينس مطالعه هم ترجمه نگار لپاره ضروری ده. په ښه انداز کې هغه ترجمه حل کولی شي. صرف د ژبو په بنیاد باندې چې دوه ژبې یو سړي له ورځي او هغه د ژبو په بنیاد باندې ترجمه وکړي نو هغه ښه ترجمه نشي کولی. دې سره د علم او د فن مطالعه هم ضروری ده. د دې نه وروسته دا پوینټ راغی د ترجمه نګارۍ د تکنیک زده کړه ضروری ده. دا درېیمه خبره ده چې یو ترجمه کوونکي دپاره ضروری ده. د دې مطلب دا دی چې د ترجمې کولو خپل یو فن دی، خپل یو تکنیک دی او هغه تکنیک پکار ده چې ترجمه کوونکي لا زده وي. که هغه تکنیک نه او د ترجمې د فن نه او د ترجمې د کولو چې کوم هنر دی د هغې نه هغه واقف نه وي نو هغه ښه ترجمه نشي کولی. د دې نه پسته چې کومه ډېره اهمه خبره ده هغه دا ده چې ترجمه کې دیانتداري ضروری ده. ترجمه کې دیانتداري ضروری ده. دا دیانتداري یو داسې شی دی چې تاسو چې کله ترجمه ته کښېنئ نو هغه اصل کتاب چې د کوم نه تاسو ترجمه کوئ هغه کتاب چې ستاسو دی په هغې کې مصنف څه نظریات بیان کړي دي، څه افکار یې بیان کړي دي، څه خیالات یې بیان کړي دي. د هغه نظریاتو افکارو د خیالاتو ترجمې ته چې تاسو کښېنئ نو په دې کې به تاسو د تعصب نه هم کار نه اخلئ او د دیانتدارۍ نه به کار اخلئ. یعنې څه چې مصنف بیان کړي دي هغه په هغه انداز کې او بغیر د څه کمی بیشي نه تاسو په بلې ژبې کې منتقل کړئ. یعنې دا دې نه وي چې هغه چې کوم خیالات او نظریات پیش کړي دي تاسو په هغې کې د خپلو خیالاتو او نظریاتو آمیزش یا ملاوټ وکړئ او د هغه خیالات چې کوم دي هغه مسخ کړئ او هغه بدل کړئ. داسې نه ده بلکې دیانتداري او هونسټي چې کومه ده دا د ترجمه کار چې کوم دی یا ترجمه نګار چې کوم دی هغه لپاره ډېره ضروري ده چې هغه د تعصباتو نه کار وانخلي او هغه د داسې انداز کې ترجمه وکړي چې د مصنف خیالات ښه په پوره انداز کې او صحیح انداز کې او په صحیح ډول کې بلې ژبې ته منتقل شي. نو دا یو څو نکات وو چې هغه یو ښې ترجمې دپاره ضروري دي او په هغې نکاتو کې چې کوم دی نو د ژبې علم ضروري دی، د علم او د فن د هغه شاخ علم ضروري دی کم سره چې هغه کتاب تعلق لري، یعنی په کوم موضوع باندې چې کتاب دی. او د ترجمې تکنیک، د ترجمې فن، د ترجمې هنر چې کوم دی دا هم ترجمه نګار دپاره ضروري دی او ترجمه نګار دپاره دیانتداري ضروري ده چې هغه د ښه پوره دیانتدارۍ سره او ایماندارۍ سره د مصنف خیالات په بلې ژبې کې منتقل کړي. د الله په امان.